مزدور. یو هوښیار سړی د لارې څنګ ته ناست و. پر لار روان بل سړي دغه ناستو هوښیار سړي ته وویل څنګه ناست یې؟ هوښیار سړي ورته وویل زه خبرې خرڅوم. سړي وویل څنګه خبرې او قیمت یې څو دی؟ هوښیار سړي ورته وویل یو دانه خبره په 1000 روپۍ. سړي ورته وویل یو دانه راته ووایه چې څنګه خبره ده؟ هوښیار ورته وویل امانت کې خیانت مه کوه. سړی څو ګامه مخکې لاړ، بیا یې زړه کې خبره تېره شوه چې راځه دا بله خبره هم ورڅخه واخله، او هوښیار سړي ته ورغلی چې دویمه خبره هم راته ووایه. هغه ورته وویل کله چې اذان واورې نو سمدستي جومات ته ځه او لمونځ کوه. سړي دا خبرې په ذهن کې وساتلې او روان شو. دا سړی یو وخت یو پاچا ځان سره مزدور ونیوه او هغه پاچا له کوره بل ځای ته په سفر ولاړ او خپله میرمن، لور او نور ټول کور یې د امانت په شکل ورته پرېښودل. یوه شپه د شپې ناوخته له دغه مزدور سړي څخه د پاچا ښځې د زنا کولو غوښتنه وکړه، خو مزدور سړي ورسره ونه منله، ځکه هغه خبره چې په 1000 روپۍ له هوښیار سړي څخه اخیستې وه چې په امانت کې خیانت مه کوه ور یاده شوه او زنا یې ورسره ونه کړه. کله چې پاچا له سفره بیرته کور ته راغی، اوازه وه چې د پاچا ښځې سره مزدور سړي زنا کړې ده. پاچا ډېر غوسه و او د مرګ لپاره یې ورته لاره لټوله. پاچا دا فیصله وکړه او کساب ته ورغی او ورته یې وویل چې سبا مې د غوښې لپاره څوک درته راولېږه نو مخکې له خبرو څخه یې سر پرې کړه او ما ته یې راوړه. پاچا مزدور سړی سبا قصاب ته ولېږه. مزدور چې په لاره کې د اذان غږ واورېده نو سمدستي جومات ته د لمانځه ادا کولو لپاره ولاړ. په دې وخت کې مزدور وځنډېدی. پاچا خپل زوی ته وویل چې ته ورشه چې قصاب د سړي سر ولې راونه لېږه، وځنډېدی څه خبره ده؟ د پاچا زوی چې قصاب ته ولاړ نو قصاب لومړی سر ترې ووهه او مړ یې کړو، یوې بوجۍ ته یې واچوه. مزدور چې کله د لمانځه څخه فارغه شو قصاب ته ورغی او ورته یې وویل چې د باچا کوم امانت ستا سره دی هغه راکړه. قصاب بوجۍ ورکړه او مزدور پاچا ته وروړه. پاچا چې بوجۍ خلاصه کړه د زوی سر یې پکې ولیده او بیخي زیات خفه او حیران شو. پاچا مزدور ته وویل پوه شوم ته پاکې، باور لرم چې تا هیڅ ګناه نه ده کړې او دا زما پاچهي له نن وروسته ستا شوه. عبرت: په امانت کې خیانت کول ډېر بد شرمونکی انجام لري.